قربانی څه شی دی زمارو الله رسوله دا قربانی څه شی دی نو رسول الله مبارک او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو بیا صحابه تاسو کوي چې زمونږ پکې سدي مال نه مونږ پکې چې قرباني کو داغه طریقه خوشتا او مونږ له پکې ثواب کیږي کنه کیږي ټیک ته د ابراهیم علیه السلام طریقه چې مونږ جام دې کو یو خبره ده او ثواب زمونږ پکې څومره کیږي هغه مقدار راته وخایم نو رسول الله مبارک فرمایل وی چې کم ساروی لاله داغه پشا چې څومره ویخت دي داغه برابر نه کې درته ملاوي او که ګډ د اعلان کو چيله داغه پشا چې څومره وړې نو د چيلي پشا څومره ویخت دي داغه برابر ثواب درته ملاوي ګونه دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی او بیا رسول الله مبارک فرمای من وجد ساعه من المال یسوک مالدار داغه بیان ماته رجمه د تکړو چې پچا قرباني واجب د مالدار ستا وای او فلم یضحي د قرباني ونکړه نو فلا يقربن مصلانا دیر زمون جمعه تن راځي عیدګاه ته چې بالکل را نشي دی زمون عبادت خانه ته بالکل را نشي وردا سخت وعید وته زمون طالبا وي زورنه وته ممتاز وایو دا دومره سخت زورنه چې راځي معلومه کی دا چې دا قرباني مضبوط شی دا واجب دا خامخاو او پیغمبر مبارک پدې کې لس کالا حضور پاک چې مدینه ته تلې مدینه منوره ته یو کال رسول الله مبارک قرباني نه درې بده لسو کالو کې یو کال نه پرېښ او کله دو غډانه ملال کړي دي نبی عليه السلام یو ځلې دو غډانه لال کړ برګ غډان لماور او چې کله علالول دواړه غډان نو دواړه خصيانو تکیدل چې وته وای زموږ بعض خلک وای پټکیدلی ګډ او یا وای قرباني وینه نه صحیح یو سړی وی اندامونه کم دي دا ټول غلطه خبره حضور پاک چې په کومه غډانو قرباني کړي دا غټه کېدلی دا خ قرباني دا ولې دا ساروي سوروبي دا علی او دا سوروبي نو په دې ساروي قرباني کول شي بلکې مستحب ده بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دی حدیث ته وې دا قربانه پروازو کې دا قربانه د ساروي علالونو نه بهترین عمل بل نشتا او چې دا قربانه ساروی د اعلان کو نوین لا پزمک نی پرته چې الله ته رسیدلی او الله قبول کړي نو بهترین عمل دې زمارو نو چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دې ما تاسو ته 13 جمعه بیان کړی دی ا دې قرباني وکړي دا زمونږ د مسلمانانو یو لوی شعار دی ګور خلک د خپل پلار نکاح چې جمدې ساتي نو بوت وروړي والا ولګي په چوکونو کې بوتو لګای په غټو غټو شاهراهونو کې بوتانو لګای او په خپل کور او په بلډینګ د پاسه بوتانو لګای ولې په پدې بدما د پلار جمدی وی د پلار میشن به جمدی وی خلک وی لکه دا سوق دی دا فلان کېره دا د سچ کارنامه کړی دا مونږ چې مصر ته تلو نو مصر کې الته کې د فرعونانو چې کومه مقبرې دي احرامات مصر التلال نو التکی بیا دا اغا انجینیر دا اغا کس بوت لگولے غاٹ بوتے لگولے ولکا سنو میو مانے نو میرشو ابو الحول لوی بوتے لگولے نو خلق بابوت تا قتل ابو الحول الکا دا بوت تا سدے دا جی ابو الحول دی لاندے وطلی کلمو پکت بباندے دا دسکار نامه دا 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 احرامات تی جوڑ کردی دی ڈیزائننگ او دا ارس دا خود جوڑ کردی دی نو خلق نن سبا انگریزان خد چې انډونیشیا ته لاړ زه په غټ غټ بوتان ما په انډونیشیا کې مولیدل انا کې د مسلمانانو ملک ته بوتان جوړول او بوتان لګول او مجسمه لګول دا په شریعت کې منع دي دا هغوی په دې دور د انګریزانو تیر شوی او د انګریز دا کارنامه کړی و دا کړی و نه بوتان ورته لګولې زمارونو بوت پرستی او بوتان لګول په شریعت کې منع دي او حرام دي نو د ابراهیم علیه السلام کارنامه ده نو د ابراهیم علیه السلام بوت ته نشي لګول داغه تصویر خو نشي لګول نو داغه اسلامی طریقه باندې داغه جون او داغه طریقه جمع دې ساتل دا قربانی ده
ته چې ګورې بوت ته نو تا ته به انګریز یادېږي هغه لوی سړی به درته یادېږي چې دا کارنامه کړې ده نو خلک وایي چې داسې موږ لم پکار ده دقه رنګې په ازبکستان ته لاړم په تاشقند کې د امیر تیمور بوت لګېدلی و غټ او د امیر تیمور چې بیا کم ساینسدانانو د هغې غټ غټ بوتان لګېدلي نو سړی خامخا وګوري دا بوت د څه دی یاره دا خو دا کارنامه کړې ده دا خو موږ لم پکار ده نو اوس موږ له خو بوتان منه دي نو موږ ته الله څه وایي قرباني وکړه بس دا ټوله دنیا کې قرباني وشي دا څه شی دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو ابراهیم علیه السلام داغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین داغه طریقه تر قیامت پورې جمع دی روانه ده او څومره بهترینه طریقه ده په بوت څه کې بلا پیسې لګي ا مجسمه چې جوړه خو په لکونو کروڑونو روپے په لګيږي او د خدای دښمنی بیره ده او ګناه بیره ده دلته څه چلو شي دلته په قربانیو کې ذبح به وکي تا تم فایده ورسېدله غریبانانو تم فایده ورسېدله بچی به دې مغه خوري رشتہ داران به دې مغه خوري میلمانه به دې مغه خوري او ثواب به دې مشي او رب العالمین به مرضی شي دا یو طریقه شو د ابراهیم علیه السلام زمارونو ډیر خلک نن سبا لیبرل خلک راوته دي غلمو پوښ شو په یو جمعه کې راته دا یو خبره د فیسبوک او د نت لوی غم جوړ کړي بکی بنیو لګیا به یوستن سبان بیا لیبرل خلک هغه خلک چې هغه ځان دیندار غني په منځ کې د دین دشمنان دي هغه په فیسبوکونو باندې لګیا دي او څوک کمنټسونه ورکوي او څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي وی قربانې ته څه ضرورت دی دا لکونه روپیا او کرونه روپیا او ربینو روپیا برباد شي وی دي په دې د غریبانو لولې نه ورکوي ګوره زمانونو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمنی دا غریب لولې نه ورکوي چې دا قربانې کوي بیا خو به حج نسل دی حج لمزه دا پیسې غریب لاور بیا خو به چې عمره لمزه عمره لسده دا پیسې غریب لاور کا نو زبرت بیا به جمعه تم جوړوا کور منس کوا دا پیسې غریب لاور کا خبره خلاص کور منس کوا جمعه تر زره جمعه جوړه تب په کروڑونو روپو په جمعهتونو لګي بس کور جوړوا کړه څه ضرورت دی چې جمعهتونه جوړه هیڅ ضرورت نشتا دا به وي کور منس کوا بیا به مدرسې تریم ضرورت نشتا بس آنلاین درسونه کوي کنه دومره کروڑونو روپے په ولې لګاوي دا خو نه وي چې کالج ولې جوړاوا په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وي چې یونیورسيټي ولې جوړاوا دا پیسې غریب لور کا په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وي چې پبلک سکولونه ما جوړاوا او په دې ډېرې پیسې لګي دا غریبانو لور کا او آنلاین درسونه کوي دا خو نه وي چې پروندې د دوی وادو او پاغې د 50 تک او 60 لک روپے ولګولې دا پیسې به غریب له ورکړې وي دا ولې په دوی په واده باندې لس غډانه لال کړو درې میخې د لال کړې او بلا روجي د پخې کړو شادي حال کې د بلا پیسې ورکړې او لور د بلا کالی وکړل او د دنیا جوړې جامې یو جوړه د په یو لک روپے په 2 روپے واغښتا او لونو له جامې او رشتہ دارانو له جامې ټول له جامې اخلي څه ضرورت ته دومره ګرانه پیسې چې لګي دا پیسې په غریبونو نه تقسیمه دا غلطه نه ګوره دین تر سترګې خړې کړي بیا وې چې لور دی وادي نو د لور په واده سونه پیسې لګي سونه کا سامان ولا له سونه کالی ولا له سونه پرجونه له او سمره ولا نور سامان اخلي او بیا دا غي جامو باندې سونه پیسې لګي نو دا لکونه روپے چې په لور لګي دا غریب ولا ورکا کنه ال تسترګي خو صرف قربانه تر سترګي خړې کړي بیا بداوي چې روزه منیسا دا چې کم تکلیف ته پر روزه تیرې نو په دې ال ته چې د دیاړیو کدا تکلیف پاغه تیر کاغه پیسې غریب ولا ورکا زبدا درته وې ما چې روزه منیسا دا په پروژه سونه تکلیف پتا تیریږي د دې نه کم تکلیف په ګوړو پچاره تیریږي الته ګوړ چاریو کا پیسې به وګړي غریب لور بیا به منظور مکوا ولی په منظم ستالوي تکلیف تیریږي د دې منځ په دې باندې لاړ شه او چې د مزدوریو کا هغه طاقت هغه کې ولګاوا او هغه پیسې راول غریبانو لور کا دا څه خبره د غریب حق ته غریب له حق ورکول غواړي نو تمالدار استاته زکات شته ولا ورکا غریب له حق ورکول پکار دی تا ته صدقه فطر ویل شوی دی صدقه فطر ولا ورکا غریب له حق ورکول غواړي نو شریعت تا ته صدقه ورکا نفلی صدقه ورکا رور له ورکا خور له ورکا میراث کې خپل حق ورکا لور خور لکنه هغه ته د غریب حق نه د گاونډي حق پتا لازم دی ورکا کنه او اکثر داخله کارخانه دانی کې دا خبره کوي نو په کارخانه کې د مزدوران لیبران چې تاسو سره سار نمازیګر پورې ډیوټي کوي سونه بونسونه دی ولا ورکا او چې ته چې غریب لور کوما نو ته چې پلان کوزر کې ګرځې او د شپې تو دا 1 لک روپو په گاډي کې ګرځې نو د 15 لک روپو گاډي کې وګرځا کنه دا باقي غریب لور کا کنه
او چې تا سره د غریب غم دی قرباني مکه او غریب لورکا نو بنگلا دې خرڅه کا کنه د کرے کور کې اوسېګا یا رکوټه کور کې ځان لوالا دا باقي غریب لورکا کنه او چې تا سره د غریب غم دی او دا وی چې قرباني مکه او غریبانو لورکا نو جیداد دې خرڅ کا کنه دا کارخانه دې خرڅ کا کنه او دا چې کم بار ملکونو کې پراپرټي دا ټول خرڅ کا ورکه غریبانو لکنه یعنی خلاصه دا چې صرف د دین پجامه کې دین دشمنی اوس هغه قرباني چې پیغمبر مبارک وتا د ابراهيم عليه السلام طریقه ویلې ده هغه قرباني چې رسول الله مبارک لس کال مدینه منوره کې کړی ده هغه قرباني چې حضور پاک فرمایي چې اونکه زما عیدګاه ته نه راځي زما منځ ته نه راځي سخت زور نه پر رسول الله مبارک ور کوي هغه قرباني چې دیو نکړه برباد بشي د پیغمبر په سنت او عمل کوا د پیغمبر په طریقه عمل کوا زه خپويګم نه پیغمبر خپويږي ځکه مسلمان او زه په دین کې خپل عقل نه چلوم دما عقل بسي او د ټول نه لوی خبر او سوره د قربانه حضرت ابراهيم عليه السلام خپل بیبي حضرت هاجر را وستا او خپل بچي اسماعیل دیرا وستا او د بیت الله په خوا کې دیرا کړ د الله په حکم الله د حضرت هاجر او د حضرت ساره د دوړ د ابراهيم عليه السلام بیبيان دي جګړه جوړ شوې قصه وکړه او مختصرا الله پاک حکم وکړ ابراهيم عليه السلام ته چې دا بیبي دیم بوزو دا بچي دیم بوزا او د بیت الله زې وتو خو جبريل عليه السلام نشاندهي کولا موجوده چې کوم بیت الله دې درا واسطه قصه وکړه چې د بل ټیم برته سنا سوې موجي نن د قربانه کا مخورات تکو ابراهيم عليه السلام بکلا کلا راتو او د خپل بیبي او د خپل بچي معلومات به غشتل په دشت بیابان کې قسم په الله پرې خو دي ایمان دې ته ویل کېږي ایمان دې ته وایي چې الله سوي دباغه کوم عقل بنا چلو الله وی منسکوا بس کوم با دین پکار کې بمنسکاو افمن اتخذ الهه هوا بل خواهش نه خدای نه جوړو دا الله او د رسول تابعداري وکړو بچ الله ویلی دي کته خدای ته پوي وې خدا خدای خبره کې بغوته نه وې دې دې لیبرل ته ته پويږي ک پیغمبر پويږي ته پويږي ک خدای پويږي کته وې چې زه پويګم لاړې د ایمان نه وته ستا خبره اړو زمانم نه او زه تاسو ته یو خبره کوم په دې فیسبوک دا هغه خلکو تقریرونه بالکل ماوره چې د شریعت خلاف دي سره انګريزي پرې خېده ټوپه په سر نشتا ګره نشتا او کشتنو وهلې دا او د شریعت خلاف لباس چولې دي او په بار ملکونو کې په امریکا او برتانیې کې ناس ته ځانته ډبل میکونه لګولې دي او خلک گمراه کوي خلک تباہ کوي چې په شریعت برابر دي دا غوړې ګوره تباہ بمو ګان به ګان ګوره د پیغمبر دشمن به د پیغمبر د ناموس دشمن به او تا ته د قران او د سنت بیانې او دو څلور ټکی انګریزي به وي په د انګریزي ته خلک چې انګریزي چاوي بس خلک کوئی دا ډېر لوي شعر د اردو څلور پنځه کتابه به کتلی په دې خو د انسان عالم نه جوړيږي زمونږ طالبان خو اتکاله مدرسه کې علم وکي نو بیا وته مونږ پټکي په سر په عالم وتوایو او چې دې لس پنځل شل کاله په مدرسه کې بیا خو دنو کې د نبی عالم جوړي او تاسو ګره د خړایله د ظالم او یادی ماشین کړي دا او ناشته او په دین اعتراضونه کوي او د قران او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته خو د اردو د کتل د اوسلو پنځه ټیک د انګریزي وي ټول دنیا د متاثر ده د خپل علما او بیانونه اوري د صالحین او عالمانو چې تاسو عقیده بالکل معلومه ده چې دا د کوم عقیده خاوند دي او د صحیح عقیده خاوند دي نو دا هغه بیان اور د بل چا بیانونه ما اورا برباد بدی کی نو دمارونو ابراهيم عليه السلام دا نه وای چې الله دا کم خوا بچي بوته بس زم الله پويږي او دا الله رسول پويږي چې الله او دا رسول ما ته څه حکم کوي زما معنا زه په کې رضا نه چونو چیرې نه کوم رسول الله مبارک په عمره کې په یو عمره کې شپېته ساروي اعلان کړی دي سو شپېته حالانکه په عمره کې ساروي علالول سنت دي مستحب دي فرض واجب دي په بل عمره کې او یا علال کړی دي د غریبانو له پیسې ولې نه ورکو په حج کې 100 ساروي دی وای یو ساروي بالاله رسول الله مبارک سلو خان لال کړی دغه نو په پیغمبر مبارک هم اعتراض وکړ او دا خلک یې کوي ها دا کوي دا مخکې ورځو کې اسلام آباد پر روډونو کې چې کم وخت هغه خزر اوته و ناره لګولې وي هغه کې سوي هغه بیا چې والد پردې خلاف
پرده مونږ نه مانو. او ما واورېدل چې داسې چغې والے یا رسول اے رسول سن لو اے رسول سن لو ہمیں پردے کی کیا ضرورت کوئی ضرورت نہیں. یعنی پیغمبر له دمکی ورکي اے پیغمبر واورا مونږ ته پردې ضرورت نشتا. نو دا خلک به ماته دین خي د دې خلکو استاد به ماته دین خي او په فیسبوک بناستي او مونږ مو سره کمنټسونه کو لاړې تو کې په دې خلکو بالکل چېو نه ګوره. نو ابراهیم علیه السلام خپل بیبي راوستله او خپل بچی راوستل تکې پرې خودل رو رو لویږي جرهم قبیله خدای راوستا او هغه ورسره آباد شو. کله به ابراهیم علیه السلام راته او د خپل بیبي تپوس وکاو او د خپل ماشوم تپوس وکاو ته راته دا سلوي شو مده دا او دغه یو بچی دی او خدای پاک ول سلو کالو کې دا بچی ورکړل تقریبا بوډا سپینګری دی یو بچی اسی زمارونو چې سړی سپینګری وي او یو بچی پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل پشانه لک الله اکبر اب سونه خوخي سونه بنیاز بینی او سونه بوته ګرانی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. څوک 12 کال یادی کم او بیش خدا ګرځیدو چې د منډو ترلو شو 12 سال تقریبا د منډو ترلو شو. دی وخت کې ماشوم ډیر خوږي بیا بوډا پلار تخپل بچی ډیر خوږي او منډه ترلې ور سره وای دا ډیر خوان کوي چې دا بچی او دا د ګوتې نه دی نیولې او تاسو سره منډه وای او پلار بوډا دی او دا ماشوم بچی دی. قران کې الله دا نه و چې 12 کال شو. قرآن کې الله دا نه و چې دا تو شو دا نه شو دا لسو شو نه چې منډې ترړې پلار سره شروع کړې. دی وخت کې کلاونه د کلاونه ګل دسته د ګل دی منډې تیر شروع کړې. نو د شپې ابراهیم علیه السلام خوب ولید او خوب کې وته الله وی چې دا بچی دی حلال کا. اوس بس کې د پیغمبر خوب واحد زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی مبشر دی لیکن لازم نه چې خوب کې د سوري دل هغه سری خو پیغمبر چې خوب وویني ارشتونی بس هغه کې دویمه خبره نه. نو الله وتوي دا خوب زید حلال نو دې څه چل کوي بچي ځان تکې نه انی ارى فی المنام انی اذبحک بچي زه خوبینم چې تازه لالو ما. اوس بسکه زوی تم پتر چې د ما پلار چې دی دا نبی دی پیغمبر دی او خوب وحی دی. زوی ته پتر او خيار بچی دی زوی وته سوی مشوره وسره کوي یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا ستا خوب واحد ته خو چې خوب اینه والله را ته حکم کوي امن غلط خوب نه. نو یا ابا تفعل ما تؤمر چې کوم حکم د تکیږي په خوب کې عمل کاوه. زما غاړه ستا چړې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري الله دیتا زوی دا نه وای چې بابا خوب کې د غلطی نه پیغمبر دی وته پتر چې ما پلار پیغمبر دی خوب واحد دا وته نه وای ورا دا خو ویل شي کنه دا خو نشي ویل چې خوب به غلط لیدلی ځکه پیغمبر دی خدا خو ویل شي کنه چې بابا الله تعالی سوالو کډیر ګران کړ کہ خدای پاک دا حکم منسوخ کی. ولی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض ډیر جات خوشاله د عظیمه تحفه ورته ملو شو. نو چې واپس راتنو حضرت موسی علیہ السلام ته تاسو کو سي درکړل الله پاک 50 منځونه یو امت طاقت نشي لري. دبا په امت 2 منځونه ونی شو کوله سو امت په 50 سنگو کې ارجع الى ربك فصله التخفيف الله ته واپس شا او توجه الله زما په امت سانتیا راول. نظر فورن حضور پاک لاړ وی الله زما په امت سانتیا راول 50 نشي کوله وی خزا 15 کم شو 45 شو. بیا راغی بیا وته موسی علیہ السلام سونه شو وی 15 کم شو وی اوسم ډیر دی وی شابه او حضور پاک با اغل تغگ نکو الله سر ملاقاتو هغه وخت کې خدای پیغمبر شان بل شان دیو دا الله تو فوا هغه وخت کې خو چې زریم ورته وینو به خوشاله وي چې بالکل
رستو راځي نو موسی علیہ السلام کوی نو بیا لاړ نو الله ډیر دی دا کم کانو سلويخ شو نو پینځه کمیدل سوله خبره رااله پنځو نو چې سنگ حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیہ السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا نو اسماعیل علیہ السلام بابا ته نشي ویلي چې بابا الله نه سوال وکړه چې دا حکم بدل کی دا حکم بدل کی خیر دی وجه مره م پرې کا ولاس دی پریشي ست الله پنو خیر دی خپدی پریشي د الله پنو خیر دی کوته به پری کو د الله پنو یا دا چې ګډ بالال کو الله ته وجه دا حکم بدل کی دا سوال جائز دی من نه دی ماده مثال درکو لیکن ابراهیم علیہ السلام دا الله محبت کې بچی تا وای بچی سو کم او بچی د الله په مینه کې دوه خبره نه کوي او سوې ورتا یا ابت فعل ما تؤمر بابا کا وجه ساډر دته ملای دې ایمان دا پکې نشته زمونږه ګډ ته په مساله کې پراته یو چې ګډه لال شي دا پیسې غریب لا ورک دا خدای بندا لال کا غوخه غریب لا ورک ورنه غریب لا ورک دا په دې عمل وکړه مونږ دې کې نن خبرې کوو چې دا ګډ حلال شي دا څنګه دا دیتا وای عمل دیتا عمل وای یا ابا تفعل کوا ما تؤمر چې حکم د تکیږي دا ډېر ګران کار دی دا به څنګه لالم چغه ستجدونی ان شاء الله من الصابرین کدا خدای خوخی نو بابا ما به د صابرین نو مونږه زبر صبر خپل وس به چغام نوام او تر سوچ ز خپل ځان کویګم نو لاس وخت په بم نه لاړو زموږ طالبان دلته سوال کوي دې پلار د دوی سره مشوره ولیکول کزوی وته وی چې نه بیا بسو یو سو وجې دي طالبان هغه ګران نه وي ما آسان درته وي پلار ته پته و چې نماز وی دا خبره نشي کول پلار ته خپل بچي معلوم مشوره کې دا کارا کولو چې کدی مشورې وکم نو خلک وي پزور اعلان سبب خلق کوئی پزور اعلان کړی دی مشوره کې دا فائدہ ده چې څنګه ابراهیم علیہ السلام د خدای حکم تا سره تسلیم خم دی او تابعدار دی د قرنګ اسماعیل علیہ السلام هم د خدای حکم ته تابعدار دی مشوره کې دا مقصد او یادا باج علماء دام لیکي چې ورګه پته ولګي چې زړې دې کنه دي نو کزړې وی د لالولو جدا طریقه ده او کزړې ني نو بیا بدل لالولو بل طریقه ګور چې د خوب کې ورال نشو چې ته بابانه به بوزو یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين او چې کوم وخت روان دي وای د کور نوزي نو مورتم غږ نه کوي ویراده کنه بچی زو قربانی کو علم وتعالى وای ډیر خدا نو چاړم واغښتا او رسم واغښتا امر ته بابا مې قربانی کوي منګزو نو مورم په دې سوچ مونږ را هغه خو په دې نه دا چې ګنځما زوی بالا لای لال روان شو نو پلار کې دا مینا چې دا اوسم الته کې درې جمرات دي خلق وته شیطانان وای نو شیطان وتراغه وته ودرې نو چې او د ابراهیم علیہ السلام ته وته یې سکه ودا چې زو یو رب ما ورېدلې دي چې دا زویلاله د سکه په بډاواله خدای درکړې دي زم سو کلاله ا د خپل وجود تا سترګو د مخ ته وګوره بس ابراهیم علیہ السلام کو کوی شو هغه یو وکانی واغشتل او شیطان یې کوي دا شیطان بیا راغی اسماعیل علیہ السلام لا وی خبرې پلار د کم خوا بوندي وی قربانی کو وی قربانی نه تعالی علی وی د ابراهیم علیہ السلام مونږ پلار او د اسماعیل پشان بچي داسې بچي ته پلاری چې خپل زوی بالال کی او به ابراهیم مونږ پلار او ما غوندې بچي ما بالال کی نو شیطان وته وی هغه وی پلار د جماعت الله ویلی دي زکه دی لاله وی خچ الله ویلی دی حلال می دی کی ضرب شخره دی به خو باز نو د بیا خبرې کول نو یو وکانی واغشتل غزارې پېچو په دازمکه شیطان نه نو نو شیطان خو کار دروانه داغه کوشش خدا دی چې د الله او د بنده په منځ کې بعد او لريواله پیدا کړي نو بیا راغی ورپسې ابراهیم علیہ السلام نو یې ګوره د خیر پیما او مهرباني وکا د خدای دا مطلب درې چې تزویل
دا مطلب دا مطلب او لګ مهربانيو کا الله نه سوالو کا دا بچي ولې لاله زما در باندې لخ پکېږي ابراهيم عليه السلام خو پېچو چې شیطان دی به په و غزارونو دا شیطان پزما کا ورننه اغه ادا الله تخوخ شوی دا نو چې څوک حج وکي نو دا غدري کانی دا شیطان په دې باندې اوس غټ غټ کانی ولاړ دي مخکې سلیو دا سوګدا اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړی دي نو خلک زی او هغه سلی اولی او د ابراهیم علیه السلام یاد په تازه کوي وترکنا علیه فی الاخرین ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوي چې اور چې اولی څنګه نو خلکو ته پته ولګي دا ولی ولم دا دیوال دا سلی ولی ولم دی کې څه چل دی نو خلکو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا دلته ابراهیم علیه السلام شیطانان وشته دي ابراهيم عليه السلام دا پکې ابراهيم عليه السلام شیطانان وشته دي ولی وشته دي نو د ابراهيم عليه السلام چې څومره طریقه ده ما غټول خلکو تر مخ کې شي ابراهيم عليه السلام چې څومره طریقه ده نو ټول خلکو تر مخ کې شي دا خواغه وشته دي چې چاونه وشتل حج ناقص نیمګړي ها ټول خلک دي خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان علم بعض خلک پیدا سي تو کېړې رو باسي خده او غرض ولي چا ځان سره غټ غټ کاني اوس حکومت نه بری په خوا به خلک ځان سره په جیبونو کې غټ غټ کاني وروړي او غرضدار به په جوړ کو شیطان علم دا شیطان نه دی دا د ابراهيم عليه السلام طریقه ده چې حج د دین ځان په پوي کې نو پاغه طریقه به عمل کوي نو چې به مینا ته ورمخ کې کا نبي او سره مشوره کوي ا مشوره هم دقه ده چې ما درته وي بچي سوکم یا اد وتفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين بابا کو چې څه اډر دته کېږي دبا هغه خلقونه شمارې مچ خبر د صابرین صبر نو اسماعیل علیہ الالول ډیر ګران کار دی بچی قسم دې پکور کې چې څوک چرګوټی لوي شي هغه چرګوټی له لاس نه ور خپل کور کې چې کم ساروي بندو ساتي نو چې لالې نو قصاب ته وی را شاله لیکا دې مخبل طرف ته واړی ولې دام بخ کول کې ساتل نو بیا د اسماعیل علیہ السلام باندې بچي